الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مسلمانان وروڼو څنګه چې تاسو ته پته نن سبا په میډیا باندې یو مسله چلیږي د پښتون د کلتور په حوالې سره چې د پښتون کلتور اصل کې څه دی زه به نن تاسو ته د پښتون د کلچر او د هغې د کلتور په حوالې سره مختصر خبره کوم بعض خلک نن سبا په میډیا باندې راغلي دي او دا خبره کوي چې د پښتون کلتور چې کوم دی ګانا سرنا ټنګ ټکور رباب دا د پښتون کلتور دی ځکه د پښتون کلتور هغه کلتور دی چې کوم په احادیثو کې په قرآن او سنت نه ثابت دی د اسلامي تعلیماتو مطابق زندگی تیرول دا د پښتون کلتور دی دا د پښتنو کلتور دی دا رباب دا باجې نن چې کوم مصاب په آی دی کې په اکسیډنټ کې شهید شو دا هغه چې کوم تعزیت کېږي دا هغه چې کوم مسله ډسکس کېږي احتجاج کېږي پای کې رباب بجاوي د دې څه فایده کې ته نه رسېږي سوا هغه ته د نقصان نه هغه ته د دې نقصان رسېږي لیکن هغه ته هیڅ فایده د دې نه رسېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه آلات موسیقي د ختمولو دپاره راغلی لیکن موږ نن وو چې د پښتون کلتور رباب دی ټنګ ټکور دی نه د پښتون کلتور رباب او ټنګ ټکور نه دی د پښتون کلتور په اسلامي احکام باندې په اصول باندې په قواعد باندې عمل کول دي د خدای لپاره د دې شیزونو نه راوځي د دې رباب نه د دې موسیقۍ نه د دې شیزونو نه راوځي دا حرام دي الله تعالی حرام کړی دي او د عالم چرته دا کار دی چې عالم یو شی د خپل ځان حرام دي عالم به هغه شی تاسو ته بیانوي چې کوم شی حرام دی هغه به تاسو ته حرام بیانوي کوم شی حلال دی هغه تاسو ته حلال بیانوي لیکن د عالم دا کار دی چې حرام حلال کی یا حلال حرام کی ځکه چې قرآن کې الله فرمایي چې دا چا کار نه دی بلکې دا د الله د طرف نه دا یو پیغام یو حکم چې موږ ته راغلی دی چې کوم شی حلال دی هغه به حلال موږ بیانو کوم شی حرام دی هغه موږ حرام بیانو نو تاسو ته لپاره درخواست دی چې دا رباب دا شنو زموږ کلتور نه دی زموږ هغه کلتور دی زموږ هغه کلچر دی کوم چې اسلامي کلچر دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین